ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی ما دا زمونږ رشته دار دي او د کراچۍ نه راغلي دي. موږ سره الحمدلله 3-4 ورځې دلته په کلي علاقه کې تېرې کړې. بل زمونږ کلی چې کوم دی زه څنګه ذکر کوم حاجي نور محمد کلی، هلته کې حیات الله لا دی، هلته کې مشتاق لا دی. نو ډېر مینهناک خلک دي او خو موږ په کلي کې نه یو، نو زمونږ میلمانه چې کوم دی نو هغه الحمدلله پالل کېږي. او اعزاز محمود صاحب به داسې زمونږ رور دی، د رور په نظر راته ګوري او ډېر خیال هم ساتي، ډېره مینه راکوي. نو هغه سره زه اکثر دا خبره کوم چې موږ په کوم سفر کې ناست یو، ته سفر لږ وښیه. نو اوس بل دا ده چې زه وایم د دوبۍ کې دا ریسونه ډېر زیات دي په هغه شګو کې. نو ده غالبا چلته ګاډې چلولې دي. نو دا 200 سپیډ خو دته داسې دی لکه چې سړی یا په رشکه کې ناست دي او یا په موټر سایکل کې ناست دي. بل د خپو سره دا ګاډې داسې کمان کې وي. خپل ځاني زه خو سره نشمه ګرځېدی، خو سپیډ چې کم دی نو هغه ډېر کافي چې کم دی. هغه ګاډي ته زه هغه ګاډي ته سلام کوم. یقینا د هغه ګاډي انجن مارګله ګاډي کې راغلی دي او د ګاډي انجن او هر څه چې کوم دي. نو ما یې چې 2-3 خبرې مو ورسره وکړم او په 200 سپیډ 180 سپیډ لکه ګوري بورډ ته هم ګوري چې کوم ځای کې د موټروی اصولو باندې نور په ډرایوینګ په هر څه باندې پوی دی په اصولو باندې. خو چې کله روډ کولو لیدلی دی نو بس بیا ښه پوره را رسېدلی. خو 19 غنټو کې کراچۍ نه راتګ یقینا په 1000 کلي درته وایو. ورځې شپې هم څنګه تېرې شوې دلته؟ بس ډېر ښه تېر شو. زموږ علاقه څنګه عزت راکوم او ډېر خوشحاله یو تاسو ټولو نه. علاقه هم څنګه ده زموږ؟ علاقه ماشاءالله ډېره خوبصورته علاقه ده. دا به بیا چېرته راځي شاته لوکاټو باغونه دي، نو د باغ نه به لوکاټ راشو کوو، شلتالان به راشو کوو، املوک به راشو کوو. نو دلته کې بیا هر څه دي. ښه په لار خو دا سفر و که نه، خنیپ هم د سره خنیپ سره کله کله ټوکګه هم شي پکې. ستاسو د دې دواړو دوستي چې کومه ده دا هم یو نایابه دوستي ده چې دواړه دوبۍ کې هم یو ځای دي، پاکستان کې هم یو ځای دي او چې دی راته نو هغه هم ورسره راغی. نو د ده نه زیاته هغه ډېره زیاته خواري کوي. نو لار کې په جګړه هم شي کله کله داسې که معمولي خبره ماني. کله شو بیا 15 منټه پس بیا روغ شو. خو سپیډ چې کله زیات شي نو کله کله ذهن ته راځي چې ځان ضرور رسوم که نه. یو سړی وایي ګور ته ځان رسوم، بل وایي کور ته ځان رسوم. هغه بس چې موټروی سیده روډ یې لهره نه ختمېږي بیا سپیډ ورکړو کله کله. ښه نو دغه ټیم کې لکه زه خو چې د 80 نه ګاډي تیز دغه کړم زما دا سترګې رپ کوي که نه. نو دغه ټیم کې څه داسې زړه ته څه نه راځي؟ ولې نه راځي؟ بس په ځان هم بروسه ده. الحمدلله صحیح ده، بروسه اصل کې اعتماد. خو خوب چې درځي نو بیا وردېږو، لږ ساعت وردېږو، یو لږ 20 منټه آرام وکړو بیا روان شو. ښه نن خو تا موږ رخصتو که نه، نو خو زما خو غوښتنه ده مطالبه داسې وي که نه چې مطالبه خلکه خلکوي چې په کم سپیډ کې به ځې. یو 3 غنټې دې لیټ ورسو که نه. نه انشاءالله اوس به کمې سپیډ کې او چې وي سر خیاطي نو وي ټوپۍ ډېرې که نه. خو تا سره واړه دي لکه ته چې په ځان لي نو وي هغه څه وي. هغه بېګا ما خنیپ ته یو خبره وکړله، وي کور یې نه وي د چا د مخه. هغه خلکه څه وي په ما باندې ډېره سخت دي، خو مور پلار هم لکه ګران یې ورته ډېره مینه در سره کوي. بلکل بېشکه. او دوبۍ کې څومره وخت تېر کړ؟ دوبۍ کې ما تقریبا سره 2 کاله پوره کېږي. مسافرۍ ژوند څنګه وي؟ بس ښه الحمدلله. بچي خو یادېږي که نه؟ ولې نه یادېږي؟ خو بس لکه دې بچو دوی لپاره به لازمي کې پلار هم مسافري او تاسو هم پکې. بلکل. ها خنیپ تا هم مسافري کړې ده که نه؟ مسافر 2 کاله 10 کاله. او د سره څومره وخت نه تعلق دی؟ 2 کاله کېږي. 2 کاله کېږي. او تا خو زه خو بل ور راتلم که نه، نو بیا ما د نشې ګولۍ واچوله. اکثر بیا زه دې خپله زور ورکوم. نو تاسو سره دې خالي
هغه سنمیز انسان د بلد شوي موټر وسه. بلد شوي بلد شي به دوی لپاره موږ دعاګویو دا ګرانو کتونکو څو خبرې م کول غوښتل چې موږ د دوی سره وکړو الله پاک دې په خیر ورسوي او الله دې زموږ دا رشته دا تعلق داسې برقرار بغیر لالچه ساتي او زموږ الحمدلله پښتانه چیرځای کې خدای دې آباد ساتي کراچۍ کې داسې ده چې زما یو دغه کراچۍ کې ده خو اوس کراچۍ کې زه یو خپل کور وینم یو خپله ټکانه وینم یو خپل ځای ځایګي وینم چې یو سړی تاله د کراچۍ نه راځي 19 ګنټې مزل کوي نو او دلته کې تا سره په دې لکه دوی نازک عادت دي که نه کراچۍ کورونه هلته سهولیات هلته بجلي دلته کې بدقسمتۍ نه د شپې خو راته سره بجلي پرېږدي نه ته به نه وی خو موږ بیل نه ورکو یا موږ پاکستانیان نو او د ورځې چې ګنټې له راکړي نو 4 ګنټې بیا نه وي نو ډېر دلته کې موږ سره دا ظلم روان دی خو په دې تیاره کې هم دوی موږ سره وخت تېر کړ نو د دوی ډېره زیاته مننه کوو یقینا د دوی هم هغه شانتې عزت نه وي کړی هغه شانتې خصمانه به هم نه وي کړی میلمه چې کوم دی نو هر څه ته به خو چونکې دلته کې زمونږ حیات الله له مشتاق له ایمن خیاط حسن او قاري صاحب چې کوم دی قاري تسبیح الله صاحب چې دلته کې په زرګو قاریان ورکړي قاري سکندر صاحب چې ټولو نه کم عمره هغه حفظ کړی دی نو د هغوی زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې زما د میلمنو یې د خد نه زیات خیال وساته الله دې د هغوی هم عزت وکړي او الله دې دوی په خیر باندې ورسوي او د دوی ډېره زیاته مننه کوم چې زمونږ دغه مات ګوټ خدمت هغه شانتې مونه که معافي ترې غواړو خو کراچۍ میلمانه هم دي او به دغه دعاګویو ورته چې دوی کراچۍ ته په خیر و خیریت سره ورسي انشاءالله بیا ورسره رابطه کړي ډېره مننه خوشحاله او باد